رب کعبه اعلان ډېر کمزور ربه څونه خلک به ستا دې در ته راغلي تا به خپل در ته نه یې پرېښي تا به د هغې سجده نه یې قبوله کړي تا به د هغې تندی نه یې قبول کړی ربه زمونږ د سره د پیزارو قدمونه قبول کړو ربه موږ له سهولتونه راکړو موږ له د ایسېګان راکړو ولې تا ته پته نه ده زمونږ دا جولې د ګناهونو ډکې دي ولې تا ته پته نه ده زمونږ دا خېټه د حرامو ډکې دي ای د کعبې ربه ای د اسمان ربه مقدس مقاماتو زیارتونه وکړو مقدس مقامات ولې وکړو د چا د لاسه مقدس وو د چا د لاسه چې موږ ته د مور په غېږ کې کلمه نصیب شوې ده د هغې د لاسه مقدس وو د هغې د لاسه ولې مقدس وو د هغې خپې لګېدلې وې د هغې خپې مبارکې لګېدلې دلته هغې ساګانې اخېستې دلته هغې دعاګانې غوښتې دې کاڼو بوټو دا کوم چې خړ خړ ښکاري دا خړ غرونه دا خړې خاورې دا خړ کاڼې دا ډېر قیمتي دي دوی د حضور دیدار کړی دی زموږ بزرګانو کې داسې بزرګان تېر شوي دي چې بدر ته لاړه اواز یې وکړ ای د بدر کاڼو ما ته ووایه چا حضور لیدلی دی ما ته ووایه چا حضور لیدلی دی کاڼه چغل کې لبیک موږ لیدلی دی موږ به انشاءالله اینو اکانو به وینو موږ ته به اواز نه کوي زموږ ایمان دونه نه دی خو کاڼې موږ وینو انشاءالله او هر ځای ته هر کاڼې چې ښکاري دا ټول دا اوریجنل دي دا روډ اوریجنل نه دی دا ونې بوټي دلته چې کوم تاسو ته ښکاري دا د هغې زمانې نه دي د هغې زمانې دا خړې خاورې تاسو ته دي دا د هغې زمانې دي دا خړغونه دا د هغې زمانې دي سوچ کوئ داسې چې کومه کلمه په د سکند په زرمه حصه کې موږ ته کوم ایمان نصیب شوی دی د هغه ایمان نه خپل بچي قربان خپل وطن قربان خپل ښځې قربان خپل بدنونه قربان ویني خلصه کې ویني بدن دا مونږ وایو طایف کې د نبي علیه السلام پړی مبارکې د وینو نه ډکې وي نبي علیه السلام فرمایلي که نه د طایف ورځ ډېره سخته د طایف په ورځ بیا د هغې وضاحت کوو نو تاسو هغه مقامات ولیدل د دې مقاماتو لیدو مقصد څه وي د ایمان تازګي چې زموږ ایمان را تازه شي یو بچی وفات شي که نه د هغې بچي کپړې پاتې مور چې هغې ته وګوري جاړي ای بچیه ته وایې نو دا کپړې مې دې اغوستی یې ما ته ای الله مونږ به اواز کوو یا ربه مونږ دلته حضور سره مونږ به حضور لیدلی وې مونږ صحابه سره به مونږ به صحابه لیدلی وې یا ربه ډېر ګران ژوند به و یقینا ګران ژوند به و لیکن د یو نظر کوم برکت چې تا صحابو ته ورکړی دی په رب کعبه مې د قسم د کائنات ټول انسانان راجمع شي یو صحابي ته نه رسي صرف هغه صحابي چې یو نظر حضور مبارک د ایمان په حالت کې لیدلی دی او د ایمان په حالت کې وفات شوی هغه صحابي ته نه رسي اوس یو صحابي دی یو مونځ نه دی کړی ایمان یې راوړو غزوه احد ته لاړو شهید شو دنیا له قسم د موږ زورونه ولګو بزرګان راجمع کړو یو سیرم رضی الله عنه ته نه رسي دا مقامات مقدس داسې نه دي چې دې باندې پیسې لګېدلې مقدس دي دا کعبه مخکې مقدسه وه دا د کلاک ټاور د وجې نه د ګلیار د وجې نه یا د مکه ټاور د وجې نه د ماربلو د وجې نه دا مقدس نه دی دا مقدس څه دی ولې مقدس دی دې بر عرش سره رابطه ده بر عرش سره رابطه ده نو کوم صحابه کرامو چې عرش سره بر رابطه وه د هغې قدم چې کوم ځای کې لګېدلی دی هغه ځای مقدس دی موږ د کلي کې مطالبه کوي ویډیوګانې راولېږه که نه ولې راته ویډیوګانې راولېږه څه چل شو دا خړ غرونه هغوی ولې ویني څه چل دی په دې خړو غرونو کې څه چل خو شته ویډیوګانې راولېږه څه چل خو شته هغوی هلته چغې وایي موږ دعا کول عرفات کې ما ته اوس میسج راغی چې موږ دلته وژړل رب کعبه اعلان ډېر کمزور ربه څونه خلک به ستا دې در ته راغلي تا به خپل در ته نه یې پرېښي تا به د هغې سجده نه یې قبوله کړي تا به د هغې تندی نه یې قبول کړی ربه زمونږ د سره د پیزارو قدمونه قبول کړو ربه موږ له
سهولتونه راکړو موږ له دې استیګان راکړو ولې تا ته پته ده زموږ دا جولې د ګناهونو ډکې دي ولې تا ته پته ده زموږ دا خېټه د حرامو ډکې دي ای د کعبې ربه ای د اسمان ربه ای د کل جهان ربه که موږ نه غواړو بیا هم ته عزتمند دی زموږ په سجدو ستا عزت نه سیوا کېږي زموږ په ګناهونو ستا عزت نه کمیږي ربه زموږ آهزاري زموږ فریاد یا ربه